اولا سپارہ سورہ بقرہ اتم نمبر رکو بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين بشك أغا خلق آمنوا چه إيمان راوڑلو والذين أو أغا خلق هادو چه يهوديان دي والنصارى أغا خلق چه عيسایان دي والصابئين أغا خلق چه دستور عبادت کوي من هر أغا سوک آمن چه إيمان راوڑلو بالله پا الله بانده واليوم الآخر پورز د آخرت باندې وعمل صالحا او نیک عمل وکړلو فلهم پس د خلقو د پاره اجرهم ثواب د دوی دی عند ربهم دوی رب خواتا ولا خوف علیهم نبوي سیارا اندېښنه په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدا خلق غم جنوي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یاد کړئ اے بنی اسرائیل چې موږ له تاسو نه وعده واخیستله ورفعنا او موږ راپورته کړو فوقکم الطور په تاسو باندې طور غر خذوا ونیسئ ما هغه څه آتیناکم چې موږ تاسو له درکو بقوت په مضبوطۍ سره ونیسئ واذکروا نصیحت حاصل کړئ ما فیه هغه چې څه په دې کتاب کې دي لعلکم تتقون لپاره د دې چې تاسو پرهیزګار شئ ثم تولیتم بیا تاسو وګرځېدئ من بعد ذلک دین رستو فلولا فضل الله علیکم پس کچرت الله فضل نوی پتا سو باندې ورحمته او د الله رحمت نوی پتا سو باندې لکنتم ضرور بتا سو ګرځیدلی وی من الخاسرین نقصان چتون کنا ولقد علمتم الذين اعتدوا بشک پتا کی سره تاسو پیجنئ هغه خلق چا چې تجاوز وکړو منکم لستاسونا فی السبت ورځ د هفته متعلق فقلنا پس مونږ اوه لهم دوی تکونو شی قردتن بزوگان شادوگان خاسئین الله لرحمت نلری کړلې شوی نقصان وال فجعلناها پس مونږ وګرځول دا بنی اسرائیل نکالن عبرت لما بین یدیها دا هغه زمانه خلقو د پاره وما خلفها او رستون یو خلقو د پاره وموعظه للمتقین او نصیحت لپاره د پرهیزګارانو واذ قال موسی لقومه یاد کړئ چې موسی وې خپل قوم ته ان الله بشک الله یامرکم استاسو ته حکم کوي ان تذبحوا بقره ادا چې تاسو حلال کوي وغوا قالوا دوی اتتخذنا هزوا آیات مونږ پورې ټوکې کوي قال اعوذ بالله موسی علیہ السلام ز الله پناه غواړم ان اكون من الجاهلین ادا چې ز شمل نادانانو نه قالوا دع لنا دوی ته دعا وکړو د پاره ربک خپل ربنا یبین لنا چې دای مونږ ته بیان کړي ما هيا څنګه بوي داوا قال موسی علیہ السلام انه بشک شانداده یقول الله فرمای انها بقره بشک دای وغوادا لا فارد ولا بکر نخ ډیر لوی عمر والا او نه کم عمر والا عوانم بین ذلک د دې منز کې ده فافعلوا پس تاسو کوي هغه کار ما تؤمرون سچ تاسو ته حکم کېږي قالوا دع لنا دوی موسی علیہ السلام ته دعا وکړو د پاره ربک خپل ربنا یبین لنا چې دای مونږ ته وښایي ما لونها څنګه رنګ غوا بویدا قال موسی علیہ السلام انه بشک شانداد یقول الله فرمای انها بقره بشک دای وغوا صفراء زیړ رنگ فاکون پڑ کې دون کایلونو ها د دې رنگ دے تسر الناظرین کتن کو تپ کتلو کې خوند ور کوي قالوا دع لنا ربک دوی ویت دعا او خپل ربنا
مونږ د پاره یبین لنا چې دی مونږ ته وښایي ما هي څنګه دا غوا به وي ان البقره بېشکه غوا تشابه علینا په مونږ باندې ګډه وډه شوه وان ان شاء الله لمهتدون او کچرتا الله خوخشی ضرور بمونږ لار ور پیدا کړو قال موسی علیہ السلام انه بشک شاندا دے یقول الله فرمای انها بقره بشک دا غوادا لا ذلول تثير الارض نمشکت کوي د ځمکې په ماتولو کروندې کولو سره ولا تسقي الحرث او نه پټي لره اوبه ورکوي مسلمه سهیده لا شیة فیها نشت صاحب په دې غوا کې قالوا الان دوی وی اوس جئت بالحق تا مونږ ته پورا خبر بیان کړله فذبحوها پس دوی دا غوا حلال کړه وما كادوا يفعلون او نو دوی دا کار کوونکي